وایي چې زنانه د حلالو پیسو ګټلو دپاره نوکري وغیره کولی شي که نه؟ ګوره محترمو مفتی صاحب ته چا سوال لیکلی دی چې آیا زنانه د حلالو پیسو مزدوري کولی شي او که نه، په کومو صورتونو کې کولی شي؟ مفتی صاحب څه جواب ورکړی دی؟ راځئ چې د دوی دا جواب واورو. شرعاً حکم دا دی چې الله جل شانه د کمایۍ او د پیسو ګټلو دا بوج د نارینه په اوږو باندې اچولی. شریعت حکم دا دی الرجال قوامون علی النساء. الله جل شانه فرمایي چې سړي هغه به د خلکو د ښځو حفاظت کوي او د ښځو به خیال ساتي او د ښځو نګراني به کوي. پوهېږئ؟ نو دا بوج په انان نفقت چې څه ته وایي دا په چا باندې؟ په سړي باندې. خصوصا چې کله دا د خاوند کور ته بیا واده شي نو بیا خو په هغه باندې دا څیز لازمي هغه به یې خامخا کوي. بل که چېرته داسې ضرورت راشي نو زنانه بالکل هغه کولی شي، نوکریم کولی شي، حلالې پیسې هم ګټلی شي، دې کې څه قباحت نشته. او په شرط ته دی چې شریعت په حدودو کې دن نه وي، شریعت د حدودو نه بار نه. مطلب دا دی چې په دې ځای کې نوکري نه کوي چې هلته بېحیایي یا د سړو سره ناسته پاستې، د سړو سره ګپې شپې. پوهېږئ په دې؟ نو داسې ماحول هغه نه دی پکار. نور شریعت ته دې اجازه بله یو اسری نه وي بس هغه به څه کوي؟ خاورې به خوري. شریعت په دې کې اجازت ورکوي ښه که مجبوري دی یو زنانه هغه نوکري بالکل کولی شي یا کاروبار بالکل کولی شي. حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها کاروبار نه کو، داسې لوی لوی زنانه تېرې شي د دین اسلام چې هغوی به کاروبار کو. دا هغه خلک چې د ښځو د اکویلیټي خبره کوي، د مساوات خبره کوي چې ښځه او سړی د یو شان دي شي، هغوی په ښځه ظلم کوي، په زور پې نوکري کوي. محترمو مسلمانانو وروڼو، موږ د مفتی صاحب جواب واورېدو. دا ویډیو لازم مخکې د نورو ملګرو سره شریکه کړئ چې نورو ملګرو ته، مؤمنانو وروڼو ته فایده ورسیږي او د اصلاحي د اسلامي ویډیوګانو دپاره دا پیج ځان سره فالو کړئ.